बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एसिड बेसिस एंड साल्ट चैप्टर दे एसिड बेस और साल्ट नन बवायु چې एसिड څه ته وایي بیسس څه ته وایي او سالټ څه ته وایي په دې چپټر کې به د دې متعلق خبرې کوو جنرال انټروډکشن کوو نن چې एसिड او بیس متعلق بس لګي خبرې کوو एसिड چې دی एसिड د ګریک ورډ دی او ډیرایو شوی دی د एसिडس نه एसिडس وایي سور ته سور اینڈ ټیسټ एसिड چې دی نو دا به په ټیسټ کې څنګه سور وي صحیح شو دویمه خبره د एसिड د پراپرټیانو متعلق به خبرې کوو چې एसिड چې دی د پراپرټیانې به څنګه خو نن دا وایو چې एसिड به پس کې دغه اوسو اگزامپل وایو نو زمونږ سره چې کم ګریپس جوس کم چې دا کور جوس دی نو فهغه کې هغه تاروي کنه معمولی تریواله پکې نو د تریواله پکې ولي چې په دې کې یو خاص قسم جوس دی او هغه جوس ته مونږ وایو ټارټاریک एसिड دویم هغه فروټ سیټرس فروټ لکه الیچې شوي داسې قسم فروټ چې هغه کې تریواله نو سیټرس فروټ دا سیټرس فروټ سیټرس ولې دي تارو ولې دي نو په دې کې یو خاص قسمه एसिड دی چې دغه एसिड ته مونږ سوایو سیټریک एसिड بل دا एसिड چې کوم دی یا دا ټارټاریک एसिड چې کوم پدې کې دي یا سیټریک एसिड چې کوم پر سیټریک فروټ کې دي نو دا एसिड چې دی په معمولی مقدار کې دي نقصان ده نه دي په معمولی مقدار کې خو بیا هم एसिड دي نو په دې وجه باندې ورته موږ ټارټاریک एसिड یا سیټریک एसिड ورته وایو صحیح شو فرمنټډ ملک خو موږ پیژنو کنه فرمنټډ ملک هغه ملک چې هغه څه شي هغه فای چې هغه خراب شي فرمنټیشن فاغي کې وشي نو هغه ته موږ بیا څه وایو سپوایلډ خراب فای یو سورزي کله چې فای تازه نو د خواږی کله چې یو سورزي وشي نو د خراب شي نو چې به موږ ګورو پرې کې یو خاص قسمه تریواله نو تریواله به کې ولي چې په دې کې یو خاص قسمه एसिड دی او هغه एसिड ته موږ لیکټیک एसिड وایو څورته وایو لیکټیک एसिड د لیکټم نو وتلې دی او لیکټم موږ ملک ته وایو فای ته وایو نو کوم چې زموږ سره خراب پي په کوم کې چې فرمنټیشن شوی نو هغه کې یو خاص قسمه एसिड دی چې هغه एसिड ته موږ وایو لیکټیک एसिड ورته وایو کلیر بیا بټر خو پیژنې کنه کوچ نو سپوایلډ بټر یو بټر زموږ سره کوچ تازه خو کله چې یو سورزي د دې کوچ وشي نو بیا راغې نه څه جوړ شي بیا چې کله یو سورزي وشي نو د بیا خراب شي تریواله پکې پیدا شي هغه ته موږ وایو سپوایلډ بټر پدې کې یو خاص قسمه एसिड هغه ته موږ بیوټاریک एसिड وایو د دې بیوټاریک एसिड د وجې نه د تاروي صحیح شو او بیوټاریک एसिड چې دنو در بیوټیریم نو وتلې دي او بیوټیریم چې دنو د څه ته وي بټر ته وي وینیګر موږ څه ته وایو وینیګر په وینیګر کې یو خاص قسمه एसिड دی چې هغه ته ایسیټیک एसिड وایو څه ورته وایو ایسیټیک एसिड وس ایسیټیک एसिड دا وتلې دی اکټم نو اکټم موږ وینیګر ته وایو سرکې چې دنو زموږ سره ویک एसिड دی دغه 95% چې کله زموږ سره واټري او 5% منګه ایسیټیک एसिड والو د دې نه بیا څه جوړیږي سرکت جوړیږي وینیګر ته جوړیږي صحیح شو اگزالس پیژنې تروکې نوم تاسو اورېدلې تروکې ته موږ اگزالس وایو په دغه تروکې کې د تریوي کنه وستریولي په دې کې یو خاص قسمه एसिड دی چې هغه ته موږ اگزالیک एसिड وایو سټمک معده په سټمک کې یو خاص قسمه एसिड دی چې هغه ته موږ څه وایو HCl ورته وایي دا زموږ سره एसिड او د एसिड एग्जांपल چې د مختلف قسم ډیر شي एग्जांपل دي او په هر یو کې خپل एसिड چې دی موجود دی بیسز موږ وایو چې بیسز چې دی نو دا په ټیسټ کې څنګه بایټر اینڈ ټیسټ بایټر په بیټر BETTER او BITTER کې نه پره بایټر اینڈ ټیسټ دا په ټیسټ کې څنګه تاریخ دی एग्जांपल زموږ سره سوپ شو ټوثپیسټ شو امونیا شو او NaO شو سوډیم هایدروکساید دا زموږ سره एग्जांपल دي د بیسز بیا ان شاء الله د بیسز پراپرټیز به وایو چې بیسز کم پراپرټیان دي په بیس کې څه خصوصیات دي صحیح سالټ ستوي یره سالټ एग्जांपल سدي نو د سالټ एग्जांपल چې نو سوډیم کلوراید NaCl چې د زم سره د سالټ एग्जांपल له NaCl زم سره سالټ دی د NaCl فارمولا د سوډیم کلوراید فارمولا د NaCl د سوډیم کلوراید تمن کامن سالټ هم ویلې شو موږ ورته ټیبل سالټ هم ویلې شو او موږ ورته راک سالټ هم ویلې شو
صحیح شو دا د نمونه دي. بل زموږ سره د بیکینګ سوډا. دا بیکینګ سوډا ته موږ سوډیم بای کاربونیټ هم ویلی شو. څه ورته وایو؟ سوډیم بای کاربونیټ. دې ته په پښتو کې موږ سوډا وایو. سوډا صحیح ده. دا منګه استعمالو په روټو کې یا په بکرۍ کې په کیکونو او په دې شیزونو کې استعمالیږي. نو که تاسو کتلی چې په کوم روټو کې منګه سوډا استعمالو یا په کوم کیکونو کې د بکرۍ په کوم سیزونو کې چې سوډا استعمالیږي نو د اصل کې منګه بیا هیټ ورکو کنه پخوي د سیز لا یا د کیک لا یا د روټۍ لا منګه هیټ ورکو پخوي. نو د هیټ سره چې کله منګه د کې منګه د سوډیم بای کاربونیټ ور چولې NaHCO3 په دې کې خدا موجود دی. د چې کله منګه هیټ ورکو د هیټ په موجودګۍ کې د زموږ سره بدل شي Na2CO3 ته سوډیم کاربونیټ ته کاربن ډای اکساید ګیس په دې کې جوړ شي او ور سره واټر. نو کاربن ډای اکساید ګیس او واټر چې دي نو دا خو د دې ریمو کېږي بهر ته اټماسفیر ته اسکیپ کېږي. نو چې اسکیپ کېږي د دې د وجې نه دا سیس چې دی کو دا کیک دی او کو دا روټۍ هغه صحیح پړسېدلي او کاربن ډای اکساید ګیس پکې موجود دی او هغه ګیس بهر ته ځي د دې وجې نه په دې کې نری نری سوري وي. صحیح شو. دا خو زموږ سره سوډیم کاربونیټ. بل زموږ سره دی واشینګ سوډا Na2CO3 پلس .10 واټر مالیکول. صرف تاسو لیدلی دی دا زموږ سره صرف دی. صرف استعمالیږي واشینګ سوډا هغه چې د سره پر استعمالیږي د واشینګ د لپاره د صفا کولو د لپاره د کپړو د انځلو د لپاره د کپړو د صفا کولو د لپاره نو هغه فارموله د Na2CO3 او کله چې زموږ سره د دینه د واټر مالیکول چې دی تلرکو Na2CO3 شنو بیا زموږ سره سوډیم کاربونیټ.